اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین محترم، د ذوالقعدہ مبارکه میاشت الله جل شانه په خپل فضل او کرم سره په دې وختونو کې او په دې ساعتونو کې او په دې میاشتو کې صدا سے وختونه دي او صدا سے ساعتونه دي چې هغه له الله تعالی عزت ورکړي وي او برکت ورکړي وي. لکه په ساعتونو کې چې ده د تهجد وخت دا ډېر زیات د برکت او د عزت وخت دی. په دې وخت کې الله تعالی خپل بندګانو ته خصوصي رحمت سره متوجه کیږي. همدارنګه په ورځو کې الله تعالی جمعې ورځ ته فضیلت ورکړی دی، یو حیثیت ورکړی دی. په دې ورځ باندې د عبادت فضیلت زیات شي. همدارنګه د جمعې شپې ته الله تعالی یو فضیلت ورکړی دی، یو حیثیت او قدر ورکړی دی چې په دې کې الله تعالی عبادتونو او د ذکر ثواب زیات کړي. همدارنګه الله تعالی په میاشتو کې په خپل فضل او کرم سره څو میاشتې داسې دي چې الله جل شانو هغې ته عزت او احترام او د قدر میاشتې چې دونه الله تعالی هغې ته فرمایلی دي. او د هر میاشتې خپل خپل یو فضیلت دی. د روژې فضیلت او د روژې میاشتې برکت چې په هغې کې الله تعالی د هر عبادت اجر ثواب زیات کړي. او د هغې میاشتې برکت دا وي چې هغې د برکت الله تعالی صغیره ګناهونه معاف کړي اگر که څوک نفل وغیره نه کوي. دغه شانتې د شعبان 15 شپه ده، شب بارات شپه ده. د هغې شپې برکت او خصوصیت دا دی چې الله تعالی صغیره ګناهونه ورسره معاف کړي. په هغې شپه باندې چې څوک عبادت کوي الله تعالی ورته اجر ثواب زیات کړي. دغه شانتې د محرم میاشت ده، همدغه شانتې د عاشورې چې ده نو هغه ورځ او شپه دي. الله تعالی دې ساعتونو ته او وختونو ته عزت او قدر ورکړی وي. همدغه د میاشتو نه یو مبارکه میاشت او برکت والا میاشت هغه د ذوالقعدې میاشت دی. د ذوالقعدې میاشت دا ډېره د عزت او د احترام او د ادب میاشت دی. په دې کې الله تعالی د عبادات او اجر ثواب زیات ورکوي. او د دې میاشتې ادب او احترام پکار دی. د ذوالقعدې دا میاشت د شوال د میاشتې نه وروسته د اسلامي میاشتو 11مه میاشت ده. او دا داسې میاشت ده چې الله تعالی دې میاشتې ته په قرآن پاک کې د ادب میاشت چې دونه هغه فرمایلی دي. او ذوالقعدې دا میاشت ده او د دې دا نوم چې ده دا د دوه الفاظو نه چې دونه مرکب دی، یو ذو او یو القاعده. القاعده تو د دې معنی ده کېناستلو. په زمانه جاهلیت کې هغه وخت کې چې کله د ذوالقعدې میاشت پر راغله نو هغه کفار او مشرکینو به چې دی جنګ او دغه شان د جدال او جګړې دا به یې پرېښودې او اسلحې به یې کېښودې. هم د هغې وخت نه چې کله دوی به د ذوالقعدې میاشت راغله چې دا د ادب میاشت او د احترام میاشت ده، نو دوی به جنګ جګړې به ختمې کړې تر دې پورې چې د پلار او د زوی قاتل نه به هم چا څه نه شو ویلی. نو دغه د وجې چې دونه دې میاشتې ته ذوالقعده ویلی شي چې په دې کې به یې اسلحه کېښوده او په ارام به کېناستل. او دې میاشتې ته چې دی الله تعالی د ادب او د احترام میاشت ویلی دي. ځکه قرآن کې الله تعالی فرمایي ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا، چې بېشکه
د میاشتو دا شمیره چې دی دا د الله تعالی په نزدیک باندې دا 12 میاشتې دي. 12 شهرا 12 میاشتې دي فی کتاب الله دا الله تعالی په کتاب کې یعنی په لوح محفوظ کې دا ځن دا خبر الله تعالی ولیکل چې دا میاشتې چې هغه 12 دي. یوم خلق السماوات والارض د کوم رزنه چې الله تعالی د ځمکې او اسمانونو پیدا کړی دي دا هغه وخت د دې میاشتو ترتیب الله تعالی کې خود او دا میاشت الله تعالی چې دغه مقرر کړی منها 4 حرم او د دې 12 میاشتو نه 4 میاشتې داسې دي چې هغه د ادب میاشتې دي د حرمت او عزت والا میاشتې دي. منها 4 حرم حرمت والا میاشتې دي. حرمت دو وجه نه دې میاشتو د چتونو د حرمت والا ویل کېږي. یو وجه خدا دا چې په دې میاشتو کې قتل او قتال او جنگ جګړه دا چې هغه حرام دي. او دویمه وجه دا ده د ادب او د عزت میاشت کې دو دا ده چې په دې کې الله تعالی د عبادتونو او همدارنګه د ذکر او د اذکار او د نیکو کارونو اجر ثواب هغه زیات ورکړي. او د دې میاشت ادب پکار دی. دا لومبه حکم چې دی هغه شریعت اسلام او زمون د شریعت او د اسلام کې چې دا هغه منسوخ شو لیکن دا یو حکم اوسم باقی دی چې دا څلور میاشتې دا د ادب دی د احترام دی او د عزت دی چې د دې میاشتو موږ عزت کو احترام او ادب کو او د دې میاشتو عزت او احترام دا دی چې په دې میاشتو کې موږ د الله تعالی عبادت کو د الله تعالی ذکر کو او په دې میاشتو کې موږ نفلی روزي ساتو او په دې میاشتو کې موږ د ګناهونو نه ځان بچ کو او هغه میاشتې کومې دي دې درې میاشتې پر لپسې دي ذی قعده ذی الحجه او محرم او بل څلورمه میاشت دونه هغه د رجب میاشت ده. نو دا ذی قعده دا میاشت ده دا په دې څلورو میاشتو کې او میاشت ده چې د عزت او د احترام میاشت ده او د قدر میاشت ده چې په دې کې موږ د الله تعالی عبادت کوو کثرت سره د الله تعالی عبادت کوو. ځکه چې په دې میاشت کې الله تعالی د عبادت اجر ثواب زیات کیو او همدارنګه په دې میاشت کې موږ د ګناهونو نه ځان بچ کړو. او د دې میاشت د فضیلت یو وجه هم دا ده چې کله موسی علیه السلام په کوه طور باندې چې دی کم اعتکاف کړو نو هغه د ذی قعده میاشت وایي. ځکه چې الله تعالی موسی علیه السلام نه د کوم 10 ورځو مطالبه کړې و او د 10 ورځو مطالبه کړې و نو هغه 10 ورځې هم دغه میاشت وایي د ذی قعده میاشت وایي چې موسی علیہ السلام په کوه طور باندې اعتکاف کړو او لسره د ذل حجې دی. اومدارنګه په دې حرمت او د عزت والو میاشتو کې روزي نیول چې د نفلی روزي دا فقها او محدثین مستحب او بهتر چې دغه هغه قرار فرمایلی دي چې په دې میاشتو کې مونږ نفلی روزي ډېرې زیاتې نسو او دا د ذی قعده دا مبارکه میاشت چې په دې کې مونږ کثرت سره روزي وساتو. ځکه یو صحابي نه روایت ته هغه فرمایي چې زما تر یا د والد صاحب نه چې دنو هغه روایت کوي چې حضور علیه السلام حضرت تشریف راوړو او بیا لاړل بیا یو کال پس دنو دوباره حضور علیه السلام حضرت تشریف راوړو نو حضور علیه السلام ته فرمایي چې دا الله رسول تاسو دونو پیژاندم. نو حضور علیه السلام ورته فرمایي چې تاسو څوک یې نو هغه ورته فرمایي چې زه باهلی یم باهلی. بیا چې د حضور علیه السلام ورته فرمایلو چې تا خو ډېر زیات ښایسته حالت و تندرسته وی او ښه صحت دی دا تا ته څه وشو نو هغه صحابي چې د حضور علیه السلام ته فرمایل چې د الله رسوله دستانه څونه وروسته ما صرف چې د شپې خوراک کړی دی. مطلب دا دی چې درجه به روژه وه او د شپې به چې د خوراک کولو. نو حضور علیه السلام ورته فرمایل چې تا اسې ځان په عذاب کې اچولی دی په تکلیف کې دی اچولی دی بس صرف چې دونه د صبر د روژې د صبر د میاشتې روژې نیسئ یعنی د رمضان د میاشتې روژې نیسئ او دې نه علاوه چې دی یو ورځ چې دونه هغه روژه ساتئ په هره میاشت کې. نو بیا ورته صحابي فرمایي
چې یا رسول الله نورم چې دنو مال زیات فرمایا ځکه ما کې طاقت شته دی د نورم زیات چې دنو عبادت کولو. نو حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې هر میاشت کې 2 روزې ساتای. بیا حضور علیہ السلام ته فرمایي چې ما ته نورم چې دنو زیات کایو نورم چې دنو زما بدن کې طاقت شته زه روزې ساتل شم. نو حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې 3 ورځې روزې ساتای. بیا هغه صحابي حضور علیہ السلام ته فرمایلو چې نورم راته زیات کړي. نو حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې د ادب او احترام والا کومه میاشتې دي 4 میاشتې دي دا هغه کې چې دنو 3 روزې چې دنو ساتای. بیا ورته حضور علیہ السلام فرمایلو چې د حرمت او د ادب والا میاشتو کې روزې ساته او نور پرېږده. بیا ورته حضور علیہ السلام دریم ځل باندې ورته فرمایل چې د ادب او د احترام په میاشتو کې روزې ساته او نور چې دنو هغه پرېږده. او حضور علیہ السلام دریو ګوتو سره چې دنو اشاره فرمایله. محدثین فرمایي چې دریو ګوتو سره اشاره کولو مطلب دا چې حضور علیہ السلام دې صحابي ته دا فرمایل چې د ادب او د احترام په دې میاشتو کې تو 3 روزې ساتای او بیا غین وروسته چې دنو کوجه کوي بیا دغه شان د دنو 3 روزې ساتای. نو په میاشت کې کوجه کوو هم او 3 روزې چې دنو هم ساتای. نو زما محترم محدثین او فقها دغه حدیث د وجه کوم ادب او د احترام میاشتې دی د عزت او د قدر میاشتې دی په هغه کې چې دنو نفلی روزې ساتل هغه مستحب او بهتر دي. نو دا ځی قاعده دا میاشتې دی دا د ادب او د احترام میاشت ده چې مونږ د دې میاشتې ادب وکړو او احترام وکړو. په دې میاشت کې مونږ د الله تعالی ډېر زیات عبادت وکړو. نفلی عبادت څومره چې کې دی شي او همدارنګه نفلی روزې چې دنو هغه مونږ وساتو په دې ادب او د احترام میاشت کې. همدارنګه امام ابوبکر جساس رحم الله تعالی فرمایي چې د دې میاشتو د ادب او د احترام میاشتو خصوصیت او برکت دا ده چې کوم مومن مسلمان په دې میاشتو کې د الله تعالی عبادت کوي او د الله تعالی د عبادت اهتمام کوي او کوشش کوي نو په دې نورو میاشتو کې به مرته الله تعالی د عبادت توفیق ورکړي. دا د دې میاشتو خصوصیت او برکت ده. او همدارنګه کوم مومن مسلمان په دې میاشتو کې چې ده هغه د ګناه نه ځان بچ کوي او د ګناه نه چې دنو د بچ کېدو کوشش کوي نو په نورو میاشتو کې چې دنو الله تعالی د ګناه نه د بچ کېدو الله تعالی توفیق ورکوي. دا د دې میاشتو یو هغه خصوصیت او برکت ده. نو دا ذی قاعده دا میاشت ده نو دام د ادب او د احترام والو د میاشتو نه چې دنو میاشت ده چې په دې کې مونږ د الله تعالی عبادت وکړو او الله تعالی لپاره چې دنو نفلی روزي وساتو. هم دارنګه چې څنګه الله تعالی په دې ادب او د احترام میاشت کې د عبادت او اجر ثواب زیات کیو نو هم دارنګه په دې میاشت کې څو ګناه کوي نو هغه ګناه ډېر سخت ګناه دي په نسبت د نور میاشتو. ځکه څنګه الله تعالی زمانه ته فضیلت څنګه الله تعالی مکان ته فضیلت ورکړی دی دا د زمانه ته الله تعالی فضیلت ورکړی دی. دا جمعات یو مکان دی په بازار کې او د دې جمعات نه بار یو کس ګناه کوي دا غي ځان له حیثیت ته لیکن دا الله تعالی په کور کو په جمعات کې ګناه کوي دا غي ځان له حیثیت ته په جمعات کې او دا الله تعالی په کور کې چې کوم ګناه کیږي هغه ډیر سخت ده. دا هغه ګناه په نسبت باندې کوم ګناه چې دنو هغه د جمعات نه بهر کیږي. نو دارنګه چې کوم د اجر ثواب کارونه دی هغه د عزت او د احترام والو میاشت کې چې کوم اجر ثواب والا کارونه دی او عبادتونه کولای شي الله تعالی دا غي اجر ثواب زیاتای. نو دارنګه کچره په دې میاشتو کې او په دې اوقاتو کې یو مؤمن مسلمان ګناه وکړي نو هغه ګناه ډیره سخت ده د نور میاشتو په نسبت باندې. نو منها اربعه حرم دا د احترام او د عزت میاشت ده د ذی قاعده دا میاشت چې په دې کې مونږ الله تعالی ته توبه او استغفار وکړو او په دې کې مونږ الله تعالی ته ډیر زیات عبادت وکړو. هم دارنګه د دې میاشت د فضیلت یو وجه هم دا ده چې دا د اشهر حج نه ده د حج کوم میاشت دی نو دغه میاشت دی دا هم د حج د میاشت نو میاشت ده ځکه درې میاشت د حج دی
لومبۍ میاشت چې دنو هغه شوال میاشت ده، دویمه میاشت چې دنو هغه د ذیقعدې ده، او درېیمې میاشت 10 ورځې چې دنو هغه د حج دي. نو دا ورځې چې دی دا د حج ورځې دي، همدغه د وجې دی نو د دې فضیلت زیات شي. او یو فضیلت وجه هم دا ده پکې چې څنګه دا د حرمت او د عزت د میاشتو نه میاشت ده، همدارنګې الله تعالی په دې کې یو صفت دام زیات کړی چې دا د حج د میاشتو نه میاشت ده. نو زما محترمو دې نه علاوه چې دنو د ذیقعدې ډېر زیات فضایل هغه فقهاو علماو ذکر کړي دي، لیکن د ټولو نه ډېر زیات غټ فضیلت دا دی چې الله تعالی دې ته په قرآن کې د عزت او د احترام میاشت ویلي دي. منها 4 حرم فلا تظلموا فیهن انفسکم. الله تعالی فرمایي چې د عزت او د احترام والو میاشتو کې تاسو په خپل ځانونو باندې ظلم مه کوئ. خپل ځانونو باندې ظلم نه کولو مطلب دا دی چې تاسو په دې میاشتو کې د الله تعالی نافرماني مه کوئ. تاسو د الله تعالی مجرمان مه جوړېږئ چې تاسو چې دی د الله تعالی مخې له چې دی په دې میاشتو کې ګناهګاره شئ، چې د دې میاشتو عزت پرېږدئ او احترام پرېږدئ. نو د دې میاشتو او خصوصا چې دا د ذیقعدې دا میاشت ده، د دې عزت او احترام دا دی چې موږ په دې کې د الله تعالی عبادت وکړو او دغه شانتې چې دنو نفلي روژې ونیسو او دغه شانتې د ګناهونو او د بدو نه چې دنو ځان بچ کړو. دعا وکړئ الله تعالی